أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. دیزینا د سورۃ یوسف 73 نمبر آیت مبارک ته او د 14 پاره دریم رکوع دا او زمونږ د درس په سورۃ یوسف کې 43 نمبر درس ته کم آیاتونو مبارکه چې نن مونږ وایو دا غي ترجمه اول کو بیا با خلاصه او څه تفسیر بیانو. قالوا تالله قالوا اویدی رونو د یوسف علیہ السلام اوی تالله قسم دی په الله لقد علمتم یقینا تاسو پوهی ما جئنا چې مونږ راتلل ندی کړي لنفسدا چې مونږ فساد وکړو فی الارض پزمکه کې پزمکه د مصر کې وما كنا سارقین او مونږ غلم نه یو. نو قالو دی وتوی خادمانو د یوسف علیہ السلام وتوی فما جزاؤه سبی جزا دغه خبر ان کنتم صادقین کشرتاس ان کنتم کاذبین کشرتاس دروغجن یې. قالو دی وی جزاؤه جزا دیبا من اغسوکوی وجدا چې اومندلی شي فی رحله دا غب بار کې دغه غلا نفهو جزاؤه بس دغه کسب دغه جزای. کذالک هم دارنګ نجزی الظالمین مونږ جزا ورکو ظالمانو ته. فبدأ بس شروع شو هغه باوعیتهم په بارونو داغي باندې قبل وعاء اخیه مخکی د بار د خپل ورورنا ثم استخرجها بی روباسو دغلا دا شیز می وعاء اخیه د بار د خپل ورورنا. کذالک هم دارنګي کدنا مونږ تدبیر خود یوسف علیہ السلام تا ما کانا نو یوسف علیہ السلام لیأخذا چی اونیسی اخاہ خپل رون فی دین الملک پا قاعده و پا قانون د بادشاہ د مصر کی الا مگر ان یشاء الله چې د الله اراده شي ځان له خبره ده. نرفعو مون اوچتو درجات درجی من د اغچا نشاو چې زمون اراده شي. وفوق كل ذي علم علیم او لپاسه د هر خاوند علمنا علیم پوی دی. قالو دیوی ای یسرق کچر اغلا وکړه دی بنیامین فقد سرق اخ له بس تحقیق سره غلا کړي وا اخ له رور د من قبل پخوا فاسرها بس پټ کو دی خبر لرا یوسف علیہ السلام فی نفسی بخبل ځلکی ولم یبدها لهم او دا خبر اخکار نکړه دیتا. نو قال یوسف علیہ السلام اوی انتم تاسو شر مکان ډیر بدترین خلق والله الله تعالی اعلم ډیر زیات پوی دی بما فاغس تصفون چې تاسو کوم بیانوي. قالو دی وی ایو العزیز اے عزیز مصر ان له ابن بشکا دغه بنیامین د پارا ابن پلار دی شیخن بوډا دی کبیرن ډیر فخذ بس انس احدنا زمون یو مکانه د پزیبانه انا نراک بشک من وینو تعالی من المحسنین نیکانونا. نو قال یوسف علیہ السلام او فرمایل معاذ الله ز پنا غړم په الله باندې ان ناخذ چیزا چې مونږ راونی سو الا مگر من اغه سړی برانی سو وجدنا چې مونږ مندلی متان خپل سامان عنده دا غسرا ان بشک مونږ اذن پدای وخت کې مونږ بل سړی راونیو لظالمون خبغه ظالمان او زیاتی والا بيو. دا د آیاتونو مبارکو ترجمه شو. آیاتونو مبارکو کې واقعا بیانېږي او
هغه واقعیا د مخ کې سره په دې انداز لګي چې کله یوسف علیه السلام دی پسې आवाज اوګو او ویلې ګوبر سه کس چې تاسو غلا کړی دا تاسو غلا هغه سمورو کړی دی وای چې زمونږ د باچا یو خصوصي لوخه دی پیمانه ده پاغي باندې وبمسکی او هغه باندې پیمانم کوي هغه شی زروکته دی وته جواب کې سوې قالوا تالله دی قسم دی بالله لقد علمتم ما جئنا یقینا تاسو پوهه چې مونږ راتلل ندی کړي لنفسد د لپاره چې مونږ فساد وکړو فل ارض پزماکه د مصر کې مونږ د لهونه راغلي وما كنا سارقين مغلم نه یو یعنی مونږ غلم نه یو مونږ د نه راغلي چې مونږ پزماکه د مصر کې فساد وکړو مونږ امینان خلق یو دا ولوي د څنګه وي چې مونږ لومبي ظلمانه راغلي نه یو مونږ دینه مخکې راغلیو تاسو دا ټول خلق د دې خبرې نه خبر یې چې مونږ امانتدار خلق یو مونږ سم خلق یو مونږ د انبیاو بچیو مونږ لاګانې مخکې نه دي کړي اوس پس وګو او دا ټول خلق د دې خبرې گواو چې دې ایس سروانه نه دي کړي ایس غلا دي نه کړي تر دې چې دې خپل ساروی په لار راوسته هغه سارو ته چې ګمدین مخې تاغه کوریا چولیو چې نن سبا ماکس شکل کې بدل شوی دی او خلک خلو ته اچي انن مکسونه چې خلک خلو ته اچولې دي دغه ماکس دغه چې ګمدین سو کوري هغه خپل سارو ته اچولې چې بلاره چرته سا د چا پردي چې ګمدین پټینه سره خوراکونه کی پردي ګاګانې واخو نه خوري مخ خپل سارو سره دونه احتیاط کو ټول خلکو ته پته وا نو خادمان وی قالو دی فما جزاؤه سبای جزاء ان کنتم کاذبین کو چرتا سو دروژن یې تاسو خوای چې مونږ سميو ټیک ته سمې خو کو فرض کدا غلا تاسو کې روتا نو بیا وس جزای نو قالو دی جزاؤه جزاء د دیوا من اغسو کی وجد فی رحله چې داغه په بار کې اومندل شو دا غلا نو فهو جزاء واکس په جزای معنا دا نه کم کس غلا کړي وا داغه په بار کې غلا وروته نه د غلا مقابله کې به هغه کس قید کیږي غلام کیږي به نور به کیسه نه او دا ولي دا د یعقوب علیه السلام شریعت کې دا قانون وو چې کم کس سره غلا اومندل شو هغه کس پای چې کوم نه غلام او دا چانش به اغلا کړي و نه دا زمونږه طریقه ده کذالک نجزی الظالمین دغه شان موږ ظالمانو ته جزا ورکو معنا زمونږ سره زمونږ شریعت کې دا کاری او یا فهو جزاء باندې وقفک قال گیدل دا ندی سره د دې خبر خلاص شو کذالک نجزی الظالمین دا الله خبر شو چې الله فرمای مونږ ظالمانو ته بداسه انداز جزا ورکو معنا چې غلا وکینو مختلف شریعتونو کې الله حکم کړی دی یعقوب علی السلام شریعت کې دا حکم خا ندی سوکړه خبر بدی باندې شو دی خو راوړل واپس راوستل مصر ته خاریت راوست بادشاہ مخ ته حاضر کړه نفبدا بعوعیتهم شروع شو یوسف علیہ السلام او یا یوسف علیہ السلام یو کس ته حکم وکړو بعوعیتهم داغي بارونو باندې قبل وعای اخیه مخ کې د بار د خپل رورنا بنیامین د بار نه مخ کې د دې غبارونو بوجنه کولاو کړه او شروع شو بدا ټول د بنیامین بار پاتې شو نو یوسف علیہ السلام بس پرې د چیزی بدی کې اغلا نشته نورونه وی چې نه زمونږ د دې رور دا بم لټای چې ستا اطمینان راشي او ته معلومه شي چې مغلا نه کړي د چکلا دی اصرار وکړو یوسف علیہ السلام داغه بارم کولا وکړای کی واغی خوا یوسف علیہ السلام بګه لوه اخیو اغه لوخي تیرو باسو چې وی قتل لیته خو لو ګوره دستاسو ضرور په بار کې د اغلا راوتا اغه سرونه لا څخه تکړه ملامت شو چې دا سوش بنیامین ته شروع وکړه چې استاسو د لاسا د راحیل بچو د راحیل لدی ترور وا
او وفات و یوسف علیه السلام بنیامین دوانه وروړو وی اے د راحیل زامنو ستاسو د لاسه مونږ هر ځای کې شرمیږو او تاسو دا کوئ تاسو دا کوئ بنیامین ورته شروع چې ستاسو د لاسه مونږ شرمیږو مونږ هیڅ غلطي نه ده کړې زما سره هم تاسو چې کوم نه زیاتې کوئ او زما رورم تاسو ځنګل ته بوتلو هلته تاسو غایب کړي دي هر څه مو کړي دي ستاسو د لاسه مونږ ته تکلیفونه راځي مصیبتونه زمونږ د لاسه نه راځي او بل که تاسو دا وایه چې ما غلا کړې ده ما غلا نه ده کړې څنګه چې ستاسو په بارونو کې پیسې ایښودلې شوي دغه شان زما یې هم ایښودلې شوي دي ما غلا نه ده کړې نو ځکه فرمایي ثم استخرجها راوي ویستو بیا یې راویستو هغه غلا هغه شیز مې ویا اخیه ده بار د خپل ورونه الله فرمایي کذالک کیدنا همدارنګې مونږ حیله جوړه کړه یوسف علیه السلام ته چې بدې طریقه باندې ته بنیامین ځان سره پاته کولی شي دغه حیله الله زمونږ وه معنا زمونږ د طرفه وحی وه او دا ځکه الله فرمایي ما کان نو یوسف علیه السلام لیأخذا چې نیولې وي اخاو خپل ورور فی دین الملک د مصر د بادشاه په قانون کې هغه قانون کې دا خبره نه وه هغه قانون کې دا وه چې چا به غلا وکړه هغه به کوړې میلاوې دی هغه ته به نوره سزا د جیل وغیره میلاوې ده خو دا نه وه چې یو سړي ته د هغه په غلا کې ونیوې او هغه ستا غلام شي دا خبره سره بلته وه الا مگر ان یشاء الله که د الله اراده شي ځان له خبر چې الله په یو طریقه پاتې کوي نو هغه ځان له لکه څنګه دل د الله دا طریقه جوړه کړه دی مصر په قانون کې دا نه وه ولیکن الله طریقه جوړه کړه هغه پاتې کو نو چې خبره وشوه نرفعو الله فرمای مونږ اوچتو درجاتین درجه من د هغه چا نشاو چې زمونږ اراده شي وفوق كل ذي علم علیم او لپاسه د هر یو خاوند د علم پویا یعنی د هر سر لپاسه یو سر شته یو سړی وي زه ډېر پویم دغه لپاسه بل پوی شته که هغه وي زه ډېر پویم دغه لپاسه بل پوی شته موسی علیه السلام زه پویم الله وي تا سره یو پویه نشته هغه پویه د خضر علیه السلام سره ده ښه دارنګې یو سړی وي زه پویم هغه وایي الله وایي نه ته نه یې پویه ستا لپاسه بل شته دا لپاسه بل شته انبیا دي او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او بیا د ټول لپاسه بیا علیم ذات الله دی نو معنا یوسف علیہ السلام رونه کو پویو خدای لپاسه علیم چې کوم نه هغه پویا یوسف علیہ السلام د یوسف علیہ السلام پویا لپاسه هغه بیا الله دا پوی یوسف علیہ السلام ورو کې هغه پویو کو او د رونو پویا چې کوم نه لاندې شو خانو چې غلا ثابت شو نو دی بیا د خپل ځان لغلا اړوله نو سوی وای دا زمونږ جنا سکر اور دی وای دا زمونږ خپل ورور نه دی د مور جدا ده ځکه دغه د عادت ته او دا د خاندانی عادت ته داسې وای نو قالو دی وای ان یسرق کو شردا د بنیامین غلا وکړه نه ناس ناشنا خبره خو نه ده فقد سرق اخ له من قبل یقینا غلا کړي وا رور د مخ کې د یو ورور یوسف نو مې هغه غلا کړي و دا د خاندانی عادت ته دا مان ځان غلا اړوله و یوسف علیہ السلام غلا کړي و اوس روایت کې دا راځي دا د کوم غلا یادای هغه کوم تهمت لګای نو دې کې مختلف اقوال لی چا دا ویلي دي چې یوسف علیہ السلام په خاندان کې یو شخص هغه به د بت چې کوم نه عبادت کو یوسف علیہ السلام معصوم پیغمبر برسته جوړیږي پیغمبران د وخت موحدین او د شرک خلاف وی په ماشومتوب کې هغه بت را پټ کو او بار مات کو نه هغه تهمت په لګیدل وی هغه بت خود پټ کړي لاس غلا خو نه ته بت یو سړی نه ماته د غلا د جهاد دی نو دی آی باندې مو شروع کړو وی د بت پټ کړو یا دا چې د سخی خاندان سړیو نو بار یو مسکین راغلی وای مال ډوډۍ پکار ده یعقوب علیہ السلام یو درسخان کې ډوډۍ نغړلې و داغه په پټه راواغست هغه فقیر له مسکین له ورکړه دا څنګه خو نه او دی په مشهور کړه وې دا چې کوم نه غلا ده یا اسی تهمت په لګاو ځان د صفای لپاره دا وې هغه غلا کړی دا او یو مشهور خبره پکې دا ده چې دا اکثر مفسرین وې دا ذکر شوی چې د یوسف علیہ السلام مور خو وفات شوی و نو ماشومتوب کې د یعقوب علیہ السلام
په وخت کې د یعقوب علیه السلام یو خور وا د یوسف علیه السلام ترور کې دا نو د یعقوب علیه السلام د خپل بچی یوسف علیه السلام هغې له ورکړو چې ته پرورش کوه د هغې سره به د یوسف علیه السلام خو داسې کمالي شخص و چې چا به ورته کتل نو خوښېدو به بیا به زړه نه کېدو چې زمانه جدا شي زړه به یې وسې بیا نیم نیم تویېدو نو ترور سره و نو یعقوب علیه السلام ورپسې لاړو چې د پرورش ټایم ختم شوی دی به دی بوزم هغه ورته ډېر وی دی بس ایثار کو زما پسې زړه چې کوم دی خوږېږي خفه یم ورپسې وایي نه به دی ټایم ختم دی بوزم بس هغې ته داسې کار وکړې دوه درې ورځې صبر وکړه مینتونه یې ورله شروع کړو د دوه درې کې به زه دې نه ځان صبر کړم او بیا به بوځي وي صحیح ده بس دوه درې ورځې سره ایسایي دوه درې ورځې کې دې داسې کار وکړو چل یې جوړو چې دې ما سره پاتې شي نو د اسحاق علیه السلام یو کمربند و هغه کمربند په وراثت کې را روانو ده د تبرکو نن یې خو څوک مني نه نو د ترور چې وا د یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام د خور د یعقوب علیه السلام نه مشره وه نو هغه کمربند د هغې سره و نو دې د هغه یوسف علیه السلام نه کلک تاو کو او چې بیا د تلو وخت راغی نو دې ترور یې وی زما کمربند روک شوی دی چغې شروع کړې زما کمربند روک شوی دی ګرځېده نو اخر دا چې یوسف علیه السلام نه کمیس اوچت کو یا خو ده سره دی چې ده راپټ کړی دی نو یعقوب علیه السلام خو پوه شو چې دا خو دا چل جوړی وایي ښه حضرت سید به چې دا ستا غل دی نو بس ځان سره ایثار کړه دا ستا شو ولې چا نه به چې د غلا وکړه نو ته به د هغه وی بیا وایي زه دې ستا شو بس یوسف علیه السلام یې ورسره شو تر مرګه پورې د هغې بیا هغه سره و چې بیا کله وفات شو نو بیا ترې راوستو نو معنا هغه غلی ورته یاده کړه داسې غلا وه یا هغه کړې وه نو معنا دا شوه چې دا خبرې ورته وکړې نو یوسف علیه السلام خو پوه چې دا داسې دروغ وایي نو فاثرها پټ کو دې خبرې لره یوسف علیه السلام فی نفسي په خپل زړه کې ولم یبدی لهم دې ته ښکاره نه کو یعنی معنا صبر او برداشت یې کني دا د برداشت خبره نه ده چې ته په یوسف علیه السلام باندې او نن د هغه دونه طاقت دی ستاسو مخې ته ولاړ دی بادشاه دی تا چې د سټ نه راونیسه نو چې کوم دی سو سره نشي کولی ولیکن د الله حکم و چې ګورې ځان ما نه ښکاره کیله نو هغه برداشت یې وکړو صبر یې وکړو خبره یې زړه کې پټه وساتله ښکاره یې نه کړه ولم یبدی لهم او قال وی فرمایل انتم شر مکانه تاسو بدترین خلک یې که نن د بنیامین غلا یادوئ زما غلا یادوئ داسې غلا نه ده تاسو بدترین خلک یې د غلا نه سوا تاسو غلاګانې کړي داسې غلا خو نه ده تاسو چې کوم غلا کړې ده هغې ته دا رسي تاسو خو غونډ یوسف علیه السلام د خپل پلار نه پټ کړی دی هغه مو کوی ته غورځولی دی هغه مو غلام کړی دی هغه مو د پلار نه جدا کړی دی اصیل او دارنګې آزاد انسان او یو اوچتې مرتبې والا انسان تاسو د پلار نه پټ کړی دا غلاګانې یې ته رسي معنا تاسو بدترین خلک یې خو څه وکړو د الله حکم دی تا د ځان ښکاره کولی نه شو والله الله تعالی اعلم ډېر زیات پوهې دی بما تصفون په هغې چې تاسو کوم بیانوئ د هغې بیان کوئ نو تاسو چې کومه خبره کوئ دا ډېره لرې ده الله په دې باندې پوهه دی چې تاسو دروغ وایئ خبره وشوه یوسف علیه السلام خپل رول پاتې کو د قیدی شکل کې د غلام شکل کې راغی خادم او د سټ نه ونیو یوسف علیه السلام ته حواله کو چې دا ستا غلام دی او قیدی دی معنا څنګه زړی قیدی بوزي د دې پړوان دی دی بیا چې دا عجیب کار وشو مون خپل سره واده کړی دا چې بنیامین براولو خامخا اوس وکړو نو بده کې رویبیل یا شمعون داسې و چې داغه دا خصوصیت چې غوسه بشو نو دا ویخته به د بدن ودرېدل او دومره سخت غوسه کې به راغی چې چغه به واله یو هیبتناکه د هغې چغې سره به په هغه علاقه کې چې چا اورېده نو دومره هیبتناکه چغه به وه چې خلک به بېهوشه شو او بیا به زنانه چې وي که حاملې به په خېټه به بچي و هغه به د دې هیبت د لاسه وغورځول دومره سخته چغه به واله نو دې صلاح وکړه بادشاه پسې رانږدې شو بادشاه دا واوره زمونږ دا رور مونږ سره پرېږده زمونږ دا رور مونږ سره پرېږده او که نه پرېږدې نو ګورې زه به داسې یو قهري چغه ووم چې ګورې په دې مصر کې چې چا اواز واورېد نه ټول ښځې به ګورې خپل بچي وغورځوي خلک به بېهوشه شي
ورمکوا یوسف علیه السلام هم د خاندان او ته پته و دا خصوصیت دا غو خدا خصوصیت مو چې د داغي د خاندان با بیا هر چا باغت الله سم وړو خالی نو بیا به داغه غوسم سړوا یوسف علیه السلام خپل بچي او ماشوم هغه پوي کو چې لړشه چې دې څنګه غوسه کیږي دې د لاس نه ونیوه یې مال راواله یا چې ګم نه لاکا دغه غوسه بسړ شي نه چې سم غوسه شو یوسف علیه السلام یې پرېده مې سره نه او غوسه شو چې څنګه چې ته ځان جوړو یوسف علیه السلام د زوی لاړ ولته ونیو بس هغه غوسه سړ شو نه دوی بیا دوباره غوسه شو یوسف علیه السلام د گریوانه ونیو او لاندې چې کوم نه راغزار کو زمکه تا و اے عبرانیانو تاسو وایي چې مونږ طاقتور یو طاقتور په دنیا کې نور مساسو د مقابله شته په قلاره کې نه او هغه دلته د یعقوب علی السلام د تخمه موجود دي ځکه زما غوسه هغه د لګولو سره سره شو یوسف علی السلام دغه د تخمه نه چې دا غوځي موجود دي او تاسو اوس پیژنئ نه پاغي باندې مونږ شو یوسف علی السلام نه بنیامین خلاص نکو چې هغه مونږ شو نو بیا سوي قالو دی وی منتونه شروع کړو قالو دی وی یا ای العزیز ای عزیز مصر ان له ابن بشکا د لپاره ابن پلار دی شیخن بوډا دی کبیر ډیر یا کبیر لوی دی لوی د عمل لوی درجه والا دی او ډیر ضعیف دی نسو کا فخذ احدنا انیس زمنا یو مکانو د په ځواني بدیر اپریدا مونږ به یو کس تاسو سره شو ا مونږ خپل وړ سره خفشي نو مکه وداسي مونږ در مینت کو دې مونږ لراکا او خیر دې مونږ یو کسونی سا ان نراک بشکم وینو تا من المحسنین نیکانونا تا مونږ سره ډېر احسانونه کړی دي نو مان دا مر سره یو احسانو کا خیر دې بس راي کا نو قال یوسف علیہ السلام فرن معاذ الله پنا غوړم په الله باندې دا څه کار نشم کولی او د دې خبرې نه پنا غوړم ان ناخذ چې مونږ واخلو ونیسو الا مگر من هغه څوک بنیسو وجدنا متاع عنده چې مخبل غلا او سامان دا سره مونږ دي مونږ داسې نه شو کولی مونږ د یو غز غلا کړی دا ظلم کړی دی زیاتې کړی دی هغه جزا مونږ بل ورکو مونږ داسې نه شو کولی ان اذا الظالمون ان بشکم اذا دای وخت به خامخه د ظالمانو نه بيو دا ظلم هم نشو کولی یا ان اذا الظالمون دا معنا چې دا د الله حکم دی مونږ ته الله چل خود لري چې په دې طریقه به خپل ورو پاتې کړي نو چې الله مونږ ته حیله او خولا چلے خو او بیا د غي باوجود باغی باندې مونږ عمل لکو مونږ یو ورو په بل پاتې کو نه والله حکم کې نافرمانی رااله نو مونږ داسې نشو کولی نو بس دا روره پاتې کو دی بیا چې کوم نه روان شو بیا خپل صلاح کوي بیا وای چې داسې چلو شو پلار ته بسنګزو بیا یو بل سرسلاګانی کوي یو ورور ته پاتې کیږي او بیا مخه تاغیزی التنسو کمی طریقې سره پلار ته خبر ورکړي چې زمونږ ورور غلا او کلا پاتې شو ان شاء الله د دې بیان بیا آینده درسونو کې خیر کو جن وفا وکړه مخه ته بیا د واقعیا چې کوم نور درسونو کې پوره کو زمونږ د درس لري رښتم اختتام ترسي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.